أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة طه شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 60 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام او د فرعون چې کوم د مناظرې او د مباحثې ټیم مقرر شو نو هغه د موسی علیه السلام ورته د یوم الزینت یعنی د دې د اختر ورځ خولې وه بیا ورته په دغه ورځ کې د چاش ټیم خولې د پاره دی چې ټول خلک د مناظرې دپاره راشي او ټول خلک دا مقابله وګوري ځکه موسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبرو داغه پوخ یقینو چې ما به الله تعالی کامیابی نو چې زه د ټولو خلکو په مخ کې کامیاب شمه نو زه به د دې ټولو خلکو دپاره د هدایت سبب او ذریعه جوړه شمه ټول خلک په ایمان په الله تعالی باندې راوړي او ما به د الله تعالی پیغمبر او رسول ومني نو د دې دپاره حضرت موسی علیه السلام ورځ د اختر خوښه کړله څوک وي د عاشورې ورځ وه څوک وي یوم السبت د خالی ورځ وه خو به هر حال د دې د اختر ورځ وه او ټول خلک د اختر په ورځ زمونږ چې هم اخترونه وي نو په هغې کې خلک اوزګاري یو بل له مبارکۍ له ځي او د ړومبۍ ورځ خو بالکل خلک اوزګاري څه قسمه کار نه کېږي هر څومره ضروري کار خو د ړومبۍ ورځ د اختر دا د خلکو اوزګاره وي د چکرو دپاره د خپلو خپلوانو کره د تګ راتلو دپاره نو دغه شان موسی علیه السلام دغه ورځ خوښه کړله چې دا خلک به اوزګاري ټول خلک به دغه میدان ته راغونډ شي دویمه د چاش ټیم چې د چاش په ټیم کې خلکو ټولو خپلو کورونو ته چې کوم دی سبزي وغیره خوراک مراک د هر څه چې کوم دی ور رسولي وي د کارونو اوزګار شوي وي د خوراک څښاک د سامان نه د دې نه اوزګار وي نو دغه ټیم حضرت موسی علیه السلام مقرر کړو نو دې کې هغه واقعه بیانېږي فتولى فرعون پس واپس شو فرعون فجمع کیده پس جمع کو کیده خپل تدبیر خپل چال خپل پریب مراد نه جادو دی جادوګر دی خپل جادوګر را جمع کړل ثم اتاو بیا راغی نو فرعون په مصر کې چونکې د جادو ډیر زیات زورو نو لوی جادوګر او لوی استادان او پروفیسوران د جادوی د چې کوم دی راغونه کړل مفسرین لیکلي چې 70,000 جادوګر یا 72,000 جادوګر دا فرعون چې کوم دی را جمع کړل د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره او د هر یو جادوګر سره یوه رسۍ هم وه یو ورسره امسا وه نو چې کله دې میدان ته رالل موسی علیه السلام میدان ته راغی نو د جادوګرو ته لومبي موسی علیه السلام دعوت ورکړو قال موسی علیه السلام وفرمیل لهم دوی ته یعنې قال وفرمیل لهم دوی ته یعنې دې جادوګرو ته موسی علیه السلام ویلکم افسوس دیو په تاسو باندې هلاک شئ تاسو افسوس دیو په تاسو باندې لا تفترو تاسو دروغ متړئ علی الله په الله باندې لا تفترو تاسو متړئ علی الله په الله باندې کذبا دروغ په الله باندې دروغ متړئ یوې دا معنی شوله چې تاسو فرعون خدای منئ نو فرعون خدای مه منئ دا تاسو په الله باندې دروغ تړئ الله تعالی صرف یو دی چې هغه زمونږ د ټولو یو رب دی یو حقیقي رب دی یو حقیقي معبود مو دی نو دا دروغ په الله مه تړئ دویم مطلب یې دا دی چې تاسو زما د معجزې ته د سحر نسبت کوئ نو دا خو الله ماله چونکې معجزه را کړې ده او معجزه د پیغمبر
د ظهور د پاره چې خلکو ته پیغمبر ظاهر شي چې دا په حق پیغمبر دی. نو دا معجزه ده، نو دا د الله د طرف نه چې کوم دی دا، او تاسو ته جادو مو وایي ځکه تاسو دروغجن یې. کو تاسو معجزې ته جادو وایي دا تاسو د دروغو نسبت الله تعالی ته کوئ. مال الله معجزه را کړې ده او تاسو ته الله معجزې ته جادو وایي، نو دا تاسو د دروغو نسبت الله تعالی ته کوئ. نو داسې مه کوئ. ویلکم تاسو هلاک شئ یا په تاسو افسوس دی، لا تفترو تاسو متړئ علی الله په الله باندې کذبا دروغ. دا تاسو په الله باندې دروغ تړئ چې دا د معجزه او تاسو د جادو نسبت کوئ. فیسحتکم پس هغه به هلاک کی تاسو بعذاب په عذاب سره. او تاسو د الله تعالی باندې دروغ تړئ، په الله باندې بهتانونه لګوئ، دغه الله به تاسو په عذاب سره هلاک کی. وقد خاب او په تحقیق سره ناکامه دي من هغه څوک افترا چې هغه دروغ وتړل. فتنازعوا نو د دې نه وروسته چې دا نصیحت حضرت موسی علیه السلام د خلکو ته وکړو جادوګرو ته، نو دا جادوګر خپلو کې راغونډ شو او خپلو کې اختلاف پیدا شو. چا وی مقابله ورسره کو، چا ورته وی نه کو ورسره. چا وی دا معجزه ده، دا پیغمبر دی او د معجزې مقابله مونږ نشو کولی. او بعضې راوچت شو نه دا معجزه نه ده بلکې دا جادو دی، مقابله ورسره کو. نو دا جادوګر په خپلو کې د جادوګرو اختلاف پیدا شو. نو چې کله اختلاف پیدا شو نو بیا د اختلاف نه وروستو بیا راغونډ شو، مشوره یې وکړله. نو غوټه په دې خبره باندې ورکړله چې یاره دا پیغمبر نه دی او دا معجزه نه ده، بلکې دا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دا دواړه راغلي دي د دې دپاره چې دا فرعون ته وي چې تا د دې ملک نه وباسي. فرعونیان د دې ملک نه د خپل جادو په ذریعه باندې وباسي، دا پیغمبران نه دي. نو په دې باندې غوټه ورکړه چې راځئ چې مقابله ورسره وکړو. لومبی اختلاف پیدا شو، وروستو بیا اتفاق راغی. فتنازعوا نو دوی مخالفت وکړو، اختلاف پکې پیدا شو، مخالفت یې وکړو امرهم په خپل کار کې، یعنی بینهم په مابین د دوی کې خپل کار سو چې دوی مونږ جادو مقابله کو د موسی علیه السلام سره. نو په دې کې اختلاف پیدا شو، چاوی دا جادو نه دی او چاوی دا جادو دی، چاوی دا معجزه ده چاوی جادو دی. اختلاف پیدا شو بینهم په مابین د دوی کې. واسر النجوا او دوی پټه مشوره وکړله. پټه مشوره یې داسې وکړله چې ټول راغونډ شو او بیا یې په دې خبره غوټه ورکړله چې یاره مقابله ورسره. قالو دوی وویل د جادوګرو ان هذان لساحران بېشکه دا دواړه کسان، ان هذان بېشکه دا دواړه کسان لساحران خامخا دا جادوګر دي، یریدان دی دواړه اراده لري ان یخرجاکم دا چې وباسي تاسو لره من ارضکم ستاسو د ځمکې نه، یعنې د مصر نه، بسحرهما په خپل سحر سره، ویذهبا او ختمه کی بطریقتکم المثلا ستاسو هغه بهترینه طریقه، ستاسو هغه بهترین مذهب ختم کی او تاسو د جادو په ذریعه د خپل ملک نه وباسي او خپله طریقه پکې دلته کې رایج کی. بطریقتکم المثلا ښه طریقه بهترینه. نو دی د فرعون چې خلکو خدای ګڼو نو دی به دې ته ښکلې طریقه وي، دی ورته ښکلې طریقه وي، حالانکې دا غلطه طریقه وه چې فرعون غوندې شي ته خلک د خدای نسبت وکړي. نو دی وی چې تا د دې ملک نه دې دپاره وباسي چې ستا دا دین ختم کړي او خپل دین دلته کې رایج کړي. فاجمعوا نو دوی اتفاق وکړو کیدکم په خپل سحر باندې. فاجمعوا او دوی اتفاق وکړو کیدکم فاجمعوا اتفاق وکړو دوی کیدکم ستاسو په تدبیر باندې، ستاسو په جادو باندې. قید جادو ته ویل شي، تدبیر ته ویل شي. ثم اتو فاجمعوا صيغه د امر ده. فاجمعوا تاسو اتفاق وکئ، فاجمعوا تاسو راجمع شئ، اتفاق وکئ کیدکم په خپل کار باندې، په خپل کار باندې اتفاق وکئ. خپل کار یې سو په جادو باندې چې مقابله په جادو د حضرت موسی علیه السلام سره وکئ. فاجمعوا تاسو اتفاق وکړئ کیدکم په دې خپل کار جادو باندې، د دې جادو په ذریعه د موسی علیه السلام سره مقابله وکړئ، په دې اتفاق وکړئ. ثم اتو بیا راشئ صفا صف د صفو په صفونو کې راشئ. په دې صفونو کې دې دپاره راتلل
چې په موسی علیه السلام باندې روب وغورځي. او صفونه جوړ کړي. موسی علیه السلام خو یوازې هغه طرف ته، هارون علیه السلام ورسره، او دل طرف ته چې کوم دی 70,000 جادوګرو. نو خامخا بشري تقاضا د انسان ګیدړ ته چاوي چې قیامت کله هغه چې په یو باندې دوه شي. دې طرف ته موسی علیه السلام او هارون علیه السلام یوازې وو، بل طرف ته چې کوم دی 80,000 جادوګرو. نو اگر چې موسی علیه السلام پیغمبر و، خو بیا هم څه ناڅه یره خو د انسانیت او د بشري تقاضا ده چې انسان باندې خامخا یره راځي. نو هغه بشري یره چې کوم دی په موسی علیه السلام د یرولو دپاره دي چې کوم دی سب تر سب رالل چې په موسی علیه السلام باندې خپل روب ور وغورځو. ثم اتو بیا راشئ تاسو صفا په صفونو کې، وقد افلح اليوم او په تحقیق سره کامیاب به وي نن ورځ من هغه څوک استعلا چې غالب شو. هغه څوک به نن کامیاب وي چې چا مقابله وګټله، کو جادوګرو وګټله او که موسی علیه السلام وګټله. نو چې چا مقابله وګټله دا به کامیابي. قالو نو دې جادوګرو وي یا موسی، ای موسی علیه السلام، اما ان تلقیا یا دا چې ته وغورځوه خپل عصا، و اما ان نکونه یا دا چې مونږ به شو اول من القا لومبي غورځونکي. موسی علیه السلام نه سوال وکړو چې یا موسی علیه السلام یا خو ته خپل عصا ور وغورځوه او یا دا چې مونږ به خپل پړي او خپل عصاګانې ور وغورځو. نو که ته غورځئ نو ستا خوښه ده، او که ته نه غورځئ نو مونږ به ور وغورځو. علما فرمایي چې دې جادوګرو د حضرت موسی علیه السلام ادب وکړو. دلته کې وي د دې د ایمان د راوړو یو سبب او ذریعه دا خبره هم جوړه شوله چې الله تعالی ته د دې د ادب خوښ راغی، د دې وجې نه ورته هدایت نصیب. د جادوګر موسی علیه السلام ته چې یا موسی علیه السلام ته لومبې شروع کړئ که موږ شروع کړو. نو موسی علیه السلام ورته تاسو خپلې عصاګانې ور وغورځوئ. قالو دوی وویل د جادوګر یا موسی، ای موسی علیه السلام، اما ان تلقیا یا دا چې ته وغورځوه خپله عصا، و اما او یا دا چې ان نکونه دا چې شو مونږه اول من القا اول غورځونکي. قال موسی علیه السلام وفرمیل بل القو زنا بلکې القو تاسو وغورځوئ خپلې عصاګانې او خپل پړي. نو دوی ور وغورځول، دوی خپل عصاګانې او خپل پړي چې کوم دی ور وغورځول. نو فاذا نو پس ناګهانه حبالهم پړي د دوی، وعصیهم او امساګانې د دوی، یخیلو په خیال کې راتللی، الیه دته موسی علیه السلام ته، من سحرهم د دې جادوګرو د سحر د وجې نه، انها تسعى چې بېشکه دا منډې وخي. نو د یخیلونه علما دا راوکاږي چې جادو د یو څیز حقیقت نه بدلی، جادو د یو څیزو حقیقت نه بدلی، بلکې د خلکو په دې سترګو باندې دي داسې نظربندي غوندګي وکړي چې دې ته دا څیز د مار په شکل باندې ښکاري، نور په حقیقت کې دا مار نی. او معجزه چې ده د شیز حقیقت بدلی. موسی علیه السلام چې کله امسا ورلړه کړله نو په حقیقت کې به د هغې نه مار جوړ شو، او جادوګرو چې کوم خپل پړي او خپلې عصاګانې ور وغورځولې نو په حقیقت کې هغه ړه کېدې نه، خو د خلکو په نظرونو کې دا څیز ورته ړه کېدلې ښکارېدو، د خلکو په نظر باندې دي جادو کړی. نو د موسی علیه السلام په خیال کې داسې رالل چې دا عصاګانې چې کوم دی ړه کېږي، من سحرهم د دې د سحر د وجې نه، انها تسعى چې بېشکه دا منډې وهي. فاوجس نو موسی علیه السلام مخصوصه کړه فی نفسه په خپل زړه کې خیفة یره، فاوجس نو پس مخصوصه یې کړه فی نفسه په خپل زړه کې خیفة یره موسی علیه السلام، موسی علیه السلام باندې بشري یره راغله، یره پیدا راغله چې دا خو 80,000 بلکې 140,000 ماران شو، او ما سره خو یو مار دی، یو ساتم دا چې زه ور وغورځوم نو د دې دا ماران ښکاري او زما دا به مار ښکاري. نو دا خبره خو بیا په خلکو باندې واضحه نشي، حق په بیا واضحه نشي. نو په دې خبره د موسی علیه السلام په زړه کې لږه غونده کې بشري ویره راغله، نور یقیني په الله باندې مضبوط و چې الله تعالی به ماله چې کوم دی برې راکوي، ځکه معجزې ته کوم ځای سحرونه ټینګېږي. فاوجس پس مخصوصه که فی نفسه په خپل زړه کې خیفة یره موسی علیه السلام. قلنا الله وی مونږ ورته وفرمیل، قلنا الله وی مونږ وفرمیل لا تخف مو یریږه، انک انت الاعلی بېشکه ته به اعلی یې، بېشکه ته به اعلی یې، نه ته به دا مقابله ګټې. والقې الله ورته وفرمیل وغورځوه ما هغه څه فی یمینک چې ستا په ښي لاس کې دي، تلقف
تیر بکی ما هغه څه صنعو چې د جادوګرو جوړ کړي دي. موسی علیه السلام ته الله تعالی وی ته به اعلی یې، یریږه مو مقابله به ته ګټې. والقې وغورځوه ما هغه څه فی یمینک چې ستا په ښي لاس کې دي. د موسی علیه السلام په ښي لاس کې امسا وه، وي دا ور وغورځوه. چې ته ور وغورځوې نو تلقف لاړه به تیر کي. تلقف ژوندي تیرولو ته وایي. دی به چې کوم دی ژوندي تیر کي. ما هغه ماران صنعو چې د جادوګرو جوړ کړي دي. انما صنعو بېشکه دوی جوړ کړي دي د جادوګرو. قید الساحر چال د جادوګر. انما صنعو بېشکه دوی جوړ کړي دي، نه د جادوګرو جوړ کړي دي. قید الساحر چال د جادوګر. ولا یفلح الساحر او نه به کامیابیږي جادوګر حیث اتا کم ځای ته چې دی ځي. چې کم ځای ته جادوګر لاړ شي دی به یو ځای کې نه کامیابیږي. فالقیا نو چې کله موسی علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړو د خپله عصا دې ورلړه کړه. وي چې دی څنګه ورلړه کړله او د دې نه یو لوی اژدها جوړه شوله د الله په حکم سره. او چې څنګه د اژدها جوړه شوله چې سی راخ کړو دا 1,40,000 ټول ماران یې لوړ تېر کړل. او بیا فرعون طرف ته چې کوم دی خوله وروازه کړله. نو چې کله د جادوګرو کله دا چال ولیدو چې دا خو سحر نه دی، ځکه چې جادوګر خو پېژندو که نه چې موږ چې کوم دی 80,000 جادوګر یو ټول د جادو ماهران یو. نو چې زمونږ هغه جادو یې ناکامه کړو نو د دې نه دا خبره معلومه شو چې دا جادو نه دی بلکې دا د الله تعالی قدرت دی او دا معجزه ده. ځکه هر فن والا خپل خلک پېژني. ډاکټر چې ډاکټر ته داسې وګوري نو پېژني چې دا څومره اوبو کې دی. عالم چې عالم ته وګوري داسې نو هغه ته پته ولګي چې دا څومره اوبو کې دی. خپل فن والا پېژني. سوداګر لکه صالح پاچا سوداګر ته وګوري ته پته لګي چې دې څومره اوبو کې دی. نو هر سړي ته خپل فن والا معلوم وي او هغه اندازه ورته لګي. نو چې دی کله داسې ولیدو چې دا ټول ماران او ماران ورله تېر کړل نو دوی پوه شو چې یاره دا جادو نه دی. نو فالقی السحرة نو بس پرېوتل جادوګر سجدن په سجده کې او سی ووې قالو د جادوګر ووې آمنا موږ ایمان راوړلی برب هارون و موسی په رب د هارون او د موسی علیه السلام. نو په دقه ځای کې جادوګر چې څومره وو دا ټول مسلمانان شو او په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو. بیا د هغې نه وروسته ورله فرعون چیلنج ورکو تاسو سره به ده چل وکړو هغه چل به سره وکړو. خو به هر حال مفسرینو لیکلي چې دوی لا په سجده کې وو چې الله تعالی دوی ته په جنت کې خپل مقامات وښودل. په جنت کې ورته الله تعالی خپل مقامات وښودل. نو بیا د ساحره دغه د جادوګر فرعون ته ووې چې فقضي ما انت قاض څه چې دې خوښ یې نو کوه. ده ورله دمګي ورکړه چې ستاسو لاسونه به کټ کړمه، خپې به مو کټ کړمه، په سولی به مو کړمه. تاسو زما د اجازت نه بغیر ولې ایمان راوړو؟ دا ستاسو استاد دی دا موسی علیه السلام. دی هم جادوګر دی تاسو هم جادوګر یې. دا ستاسو صلاح و منځ کې. خو به هر حال خلکو ته حق الله تعالی ظاهره کو او جادوګر چې څومره ټولو ایمان راوړو. بس دی نور بیا سبب وایو. فتولى پس واپس شو فرعون فجمع او جمع کو قیده خپل تدبیر خپل جادوګر یې را جمع کړل. ثم اتا بیا راغی قال لهم موسی نو جادوګر یې راوستل ځان سره راغی. قال موسی او فرمایل لهم دوی ته موسی علیه السلام دی جادوګر ته موسی علیه السلام وفرمایل ویلکم هلاک شئ تاسو یا ویلکم افسوس دی په تاسو باندې لا تفتروا تاسو مه جوړوئ علی الله په الله باندې کذبا دروغ فیسحتکم پس هغه الله به هلاک کي تاسو لره بعذاب په عذاب سره وقد خاب من افترا او په تحقیق سره نه مراد شو هغه څوک چې دروغ وګڼل چې دروغ جوړ کړل. فتنازعوا پس دوی مخالفت کو دوی اختلاف پیدا شو امرهم په خپل کار کې یعنی په دې سحر کې چې موسی علیه السلام سره مناظره یعنی مقابله وکړو په دې کې اختلاف پیدا شو. فتنازعون د دوی اختلاف پیدا شو امرهم په دې خپل کار کې بینهم په خپل منځ کې واسر النجوا او دوی پټه مشوره وکړله.
قالو دوی وویل دی جادوګرو ان هادان لساحران یریدان چې بېشکه دا دواړه کسان جادوګر دی اراده لري ان یخرجاکم دا چې وباسي تاسو لره فرعونیانو من ارضکم ستاسو د ځمکې نه بسحرهما په خپل سحر سره ویذهبا او ختمږي بطریقتکم المثلی ستاسو هغه ښه طریقه ستاسو چې فرعون د خدای وایم چې ستاسو د فرعون د خدای ویلو دا طریقه ختمږي دا ښکلې طریقه ده د دې په نیز باندې فاجمعوا پس تاسو اتفاق وکړئ قیدکم په خپل کار باندې ثم اتوا بیا تاسو راشئ صفا په صفونو کې وقد افلح اليوم او په تحقیق سره به کامیاب شو نن ورځ من هغه څوک استعلا چې غالب راغی قالو او فرم دوی وویل یا موسی د جادوګر وویل یا موسی ای موسی علیه السلام اما ان تلقیه یا دا چې ته وغورځوه خپل عصا لره و اما ان نکون او یا دا چې موږ به شو اول من القا ړومبي غورځوونکي عصاګانو پړو لره قال موسی علیه السلام وفرمیل بل القوا بلکې تاسو وغورځوئ نو دوی خپل عصاګانې او خپل پړي ور وغورځول فاذا حبالهم پس ناګهانه د دوی پړي و عصیهم او د دوی هغه همساګانې یخیلو په خیال کې راتلې الیه دته یعنې موسی علیه السلام ته من سحرهم د دې د سحر د وجې نه انها تسعا چې د دې د عصاګانې او دا پړي منډې وخي فاوجسا پس نو محسوسه کړه فی نفسه په خپل زړه کې خیفتن یره موسی علیه السلام دین او یرید چې یره د دې هم عصاګانې دي او د دې هم چې کوم دی ماران جوړ شو زما د اسانه به هم مار جوړ شي نو دا خو بیا حق ظاهر نشي خلک به وایي چې ګوره دا هم جادوګر دی ته هم الیاذ بالله جادوګر نو حق په واضحه نشي په دې خبره باندې ویریدو نو قلنا الله یې مونږ وفرمیل لا تخف چې مو ویریږه انک انت الاعلی بېشکه هم ته به اعلی والقي او اغرزو ما هغه څه فی یمینک چې ستا په ښي لاس کې دي تلقف نو تیر بگی ما هغه څه صنعو چې دی جادوګر جوړ کړي دي انما صنعو بېشکه دی انما صنعو بېشکه دوی جوړ کړي دي قید الساحر چال د ساحر چال تدبیر د ساحر فریب د ساحر ولا يفلح الساحر او نه به کامیابیږي ساحر حیث اتا کمزې ته چې لاړ شي فالقي السحرة پس وغورځېده په جادوګر سجدن سجده کې قالو دوی جادوګر وویل آمنا موږ ایمان راوړلی برب هارون او موسی په رب د هارون او د موسی علیه السلام باندې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين